ډیرو محترم مسلمانانو نن انتهایی بهترین وظیفه د جمعې په شپه خاص وظیفه ده. دا وظیفه چې کم بنده کم انسان د خپلو حاجاتو دپاره وکړي د هغې بنده الله جل شانه هر قسم حاجت هر قسم مشکل اسانوي. نن چونکې د جمعې مبارکه شپه ده او دې شپې ته ډېر زیات فضیلت حاصل دی، یعنی ډېره د فایدو شپه ده، ډېره د برکتونو شپه ده. نو انشاءالله چې کوم انسان پکې د الله الصمد د خاص ترینه او بهترینه وظیفه وکړي نو محترمو د هغه انسان الله جل شانه ټول کارونه سموي. د هغه انسان الله جل شانه مدد فرمای، نصرت فرمای او هر قسم مشکلات الله جل شانه اسانوي. لہذا کم رونه خویندې چې پریشانو کې دي او ډېر وظایف یې وکړو نو د هغوی دپاره نن دا اسانه وظیفه زه تاسو ته ښایم. انشاء الله په دې باندې عمل وکئ او دا د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره انشاء الله تاسو خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافرو چې کم بهر وطنونو کې ژوند کوي دغه مسافرو له الله تعالی اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکړي. دغه مسافر دی الله جل شانه خپل کورونو ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. د چا چې نکاحګانې نه دي شي اوسه پورې الله جل شانه د هغوی له بهترین نکاحګانې ورکړي. د زړه محبتونه دی الله تعالی تاسو ته درکړي او که څوک قرضدار دي الله جل شانه د قرضونه ختم کړي، که څوک بیماران دي الله جل شانه د ورته کامل صحت نصیب کړي. محترم مسلمانان، نن زمونږ بهترینه وظیفه او خاص د جمعې د شپې هغه د الله الصمد ده. الله الصمد د الله جل شانه یو ذاتی نوم ده یو صفتی نوم ده محترمو. نو د دواړو نومونو ذاتی او صفتی چې کله یو ځای شي الله جل شانه د انسان حاجات په دې پوره کوي. او نن چې کم خاص وختونه د محترمو د جمعې په شپه د قبولیت هغه وختونه هم د تخایمه دې وختونو کې خامخا تاسو دا وظیفه وکئ. لومبنی وخت محترم مسلمانان د مازدیګر نه واله تر ماښام پورې دا بهترین وخت دی. دویم وخت د ماښام نه واله ماسخوتنه پورې بهترین وخت دی. دریم چې دی د ماسخوتن نه واله تر تهجد او سحر مونځ پورې دا بهترین ورځ دی. او د جمعې په ورځ باندې بهترین موقع بهترین وختونه هغه د کله چې اذانونه وشي دغه وخت یا چې کله امام خطبې ته وخیږي دغه وخت یا محترمو د مازدیګر نه واله تر ماښامه پورې د جمعې په ورځ دا بهترین وختونه دي. دې وختونو کې دا وظیفه تاسو انشاء الله العزیز وکئ. یوه شپه وکئ یا دوه شپې وکئ، دې نه سیوا انشاء الله مه کوئ ځکه دا ډېر طاقتور نوم دی. په دې باندې الله جل شانه کارونه سموي، په دې باندې الله جل شانه حاجتونه پوره کوي. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو د جمعې په شپه باندې د مازدیګر مونځ چې د کله وکړو نو په خپل ځای باندې به کښېنئ او دا وظیفه به محترم مسلمانانو 314 پیرې وکړي. دې نه مخکې 14 پیرې درود ابراهیمي وي او دې نه به وروسته 14 پیرې درود ابراهیمي وي او منځ کې 314 پیرې الله الصمد الله الصمد. الله ته ډېره زیاته بې نیاز او طاقتور ذات الله زما د حاجتونو او زما د مشکلات اسان کړي. دویم وخت د ماښام مونځ چې د کله وکړو نو 6 رکعته اوابین مونځ به ورسره وکړي. اوابین مونځ چې د کله وکړو نیت په دې کې 2 رکعته اوابین مونځ کوم په دې حاضر وخت ماښام خاص سوره تعالی را محمد کافی شریف وکم الله اکبر. 6 رکعته دوه وکړه هغې نه پس بیا 314 پیرې الله الصمد وظیفه وکړي. مخکې وروسته به دې 14 پیرې درود ابراهیمي وي او بیا به درود شریف وي. سجده کې پرېوځئ، په سجده کې بیا خپله پوزه خپل تندی الله جل شانه ته په ځمکه سولې راکاږي به او دعا به غواړي. دریم وخت چې د محترمو د ماسخوتن د لمانځه نه پس کله چې ویتر وکئ، ویترو نه پس 2 رکعته صلات توبه مونځ وکئ چې 2 رکعته صلات توبه مونځ کوم په دې حاضر وخت ماسخوتن سوره تعالی را محمد کافی شریف وکم الله اکبر. هغې نه پس 314 پیرې الله الصمد وظیفه مخکې وروسته
دیارلس دلس پرې درود ابراهیمي او بیا په سجده کې پریوځئ او بیا خپله پوزه تندی الله تعالی ته مږئ او جاړئ او فریاد کوئ او الله تعالی ته عرض کوئ الله ما خالی لاسونه مه بوځئ زما د حاجات او زما د مشکلات اسان کړي انشاء الله چې دا درې وختونه تاسو وکړو بیا د جمعې په ورځ هم د ماسپښین د مونځ نفس او د مازدیګر د مونځ نفس وکړه انشاء الله چې د دوه ورځو کې یا د یوې شپې کې الله تعالی زما حاجتونه پوره کړي الله تعالی ډېر زر پوره کولی شي الله تعالی سره دا طاقت شته دا قدرت د الله تعالی دی ولیکن محترم مسلمانانو چې مو تاسو په صحیح طریقې سره وکړو انشاء الله چې الله تعالی نه امید نه فاتې کوي الله جل شانه مو د دوانو جانو خوشحالۍ د دوانو جانو کامیابی نصیب کړه الله تعالی مو د زړه مرادونه جایز پوره کړه او جایز خواهشات الله تعالی زموږ د ټولو مسلمانانو پوره کړي انشاء الله دعاګانې کوئ موږ هم دعاګانې کوو نن د جمعې شپه ده مدرسه کې به هم تاسو له انشاء الله د سورة رحمان ختم بهترین ساحو دپاره وکړو او ستاسو حاجتونو دپاره به تاسو ته درود وښو چې الله تعالی زموږ د کتونکو اورېدونکو ته ډېرې خوشحالۍ د دنیا او آخرت ورکړي او دا ختم الله تعالی دوی دپاره قبول کړي انشاء الله چاته ضرورت وي موږ سره رابطه هم کولی شئ موږ سره کمنټ کې هم خپله رایې شریکولی شئ چې آیا تاسو سره څه وظایف پکار دي تاسو زموږ وظایف خوښوئ او که نه او ستاسو کار پې کېږي او که نه پرون ما سره یو زنانه رابطه وکړه د رشتې دپاره وي چې تا کوم وظایف راکړي وي هغې جینۍ رشته وشوه زما رشته ونه شوه نو ما ورته ویې چې دا خو د الله تعالی خوښه ده الله تعالی چاته ورکوي چاته نه ورکوي په زموږ وظایف دی اخلاص دی الله تعالی دې قبول کړي په خپل دربار کې لیکن چاته چې هم څه په زړه یقین سره هغه وظایف کوي نو الله تعالی ضرور قبلوي چاته چې هم ضرورت دی د ختم وغیره د دعاګانو نو انشاءالله موږ سره رابطه کې اوسئ کمنټ کې وکئ انشاءالله موږ به تاسو ته فی سبیل الله ختمونه کوو الله تعالی مو